ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु। ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व रहमतना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। स्पीकर आवाज़ की कम है, चल वाजिबुल कदर आओ ज़माडिरु मुहतरमु मुअज़्ज़ज़ु दनन स्पीकर दे अबर आवाज़ का बन शो बीखी बार आवाज़ बन शो
زما ډیرو محترمو معززو ملمنو او د دې دینی درسگاه او د دې روحانی اسپیټال هم جوارو گوانډینو د الله جل جلاله عظیم احسان دې په موږ او تاسو باندې چې الله رب العزت یو عظیم دولت را نصیب کړي چې هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پکې بند دې کلمې سره الله رب العزت زمونږ دستاسو په ذمہ باندې صدا سے احکام لازم کړی دي چې هغه کول الله رب العزت په موږ او تاسو له د دنیا او د آخرت کامیابی راکړي. بعضی داسې نواهی دي چې هغې نه الله موږ منع کړي وو، د هغې په منع کېدو سره موږ ته الله اجر عظیم راکړي. د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویلو سره په موږ او تاسو باندې ډومبه حکم هغه د مانځه دی چې الله جل جلاله د مونځ د کولو امر موږ ته فرمایي او څو جمعې تقریبا د هغې بیان ستاسو د وړاندې تیر شو. دغه رنګ د الله جل جلاله یو عظیم امر دی چې هغه زکات ته سرنګا چې په باطنی اعمالو د انسان په روح باندې د انسان د مسلمان په منځ کولو سره په باطنی طریقې سره د هغې په روح باندې اثر راځي، هغه د منکراتو نه بچ کیږي، هغه د اعمالو صالحه او خاوند جوړیږي. نو په منصرا د انسان ظاهر او باطن پاکیږي. زکات سره د انسان مال پاکیږي. کله چې د انسان مال پاک ستروي د هغې په اعمالو کې خوند او لذت ملاويږي. نو زکات یو امر وجوبي دی د الله رب العزت د خوانه. دا تقریبا په کال کې یو ځل الله جل جلاله د دې حکم مونږ ته فرمایي چې تاسو به د زرو نه 25 روپۍ فقیر ته او مسکین ته ورکوئ. د لکو نه بعد 2.5 زره ورکوئ. د کروڑ نه بعد 2.5 لکه ورکوئ. الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې عظیم احسان کړی. کدا سے الله فرمایله وي چې مال به ګټي نیم بال با ما تراکه نیم به تاخلي، ځکه زما بندي ما پیدا کړي، زمکه زما ده، هوا زما ده، نور زما ده، سپوږمۍ زما ده، هوا زما ده، فضا زما ده، ته زمای پلار دی زما دی، ته زمای مور دی زما ده، ستا روح زمانه دی، ستا جون زمانه دی، ستا مرگ زمانه دی. نو ای زما بندا ته به دا مونځ 15 وخت نه 50 ټیمه به کې، او ته به په زکات 25 په زرو کې 25 نه بلکې ته به په زرو کې 1500 ورکې. نو د چام دا قدرت نو چې الله ته ویلو چې داسې مه کوه. دا د الله جل جلاله احسان ټول الحمدلله. فقیران مسکینان دي ته وی چې خدای کله به وي چې د الله جل جلاله د خوانه د هغه انعام رحم په ما باندې وشي چې زما شکر تم روټۍ راشي،
زمانه هر بچیم په دې شکور باندې راجم شي. مالدار سړی په ذهن کې دا وایي چې خدای ډیر شکر دی چې مال دې خدای مال راکو، زه دې بل ادریدو نه وساتلم، زه بل ته ورکوم. خدایا دا ستا رحم دی، ستا کرم دی، ستا احسان دی. نو الله جل جلاله به فقیر مالدار کی، مالدار ته الله مال زید کی. او که فقیر دا وای چې خدای هم زه دې لیدلی په دې ځمکه دې بل څوک نه و کتلی چې هغه دې فقیر پیدا کړی وی، هغې له دې ګاډي ورکړي، هغې له دې مال دولت ورکړی، هغه له دې مکان ورکړی، زه دې داسې فقیر پیدا کړی یم د هغه دروازه کې ولاړ یم. نو د خدای په فیصلو باندې به اعتراضات نه کوي. مالداره به داسې نه وایي چې یاره همدازه دې لیدلی یم، فقیر بل درد یې نه دی لیدلی، هر وخت را روانې. شکر الحمدلله د فقیر په فقیرۍ باندې وکړي، مالدار د مالدارۍ باندې وکړي. تاسو هم ټول وایئ الحمدلله. ښه دی چې الله مسلمانان پیدا کړي، خدای پاک راته عظیم دولت را نصیب کړی. بیا د دغې الله جل جلاله سره موږ دا وعده کړې وه، الله زمونږ ټول ارواح ځان ته مخاطب کړل او موږ نه تپوس وکړو الستو بربکم، ایا زه ستاسې رب یم که نه؟ نو موږ ټولو جواب ورکړو بلا، ولې نه خدای ته زمونږ رب یې. نو د دغې رب احکامو ته به غاړه انشاء الله ږدو. د دغه الله جل جلاله هر یو حکم دا به سر په چشمو باندې منو، په ځان باندې عملي کوو به انشاء الله. نو زکات دا د خدای پاک احسان دی. مال پاکی، تجارت والا تجارت کې الله برکت اچي او د بې سکونه انسان ژوند ته الله سکون ور نصیب کوي. الله جل جلاله د مانځه پسې متصل د زکات حکم ولې فرمایلو؟ بس الله ښه پوهېږي. علما وایي چې مونځ د انسان په کولو سره حدیث پاک کې راځي او ما بیان کړو، تاسو ټولو ته یاد دی انشاء الله. او هغه بیان اکثر زمونږ د مخلصینو مرګرو په توجه سره هغه ریکارډ ته تقریبا رسیدلی دي او هغه بیانونه هر یو مرګری کولی شي چې هغه واوري. انشاء الله موږ د مانځه متعلق خبره کړې وه، خو دا تحدیث بالنعمت په ځان بیا هم د الله رب العالمین احسان ګڼم. بیا هم تاسې ته وایم چې مونځ د الله سره معراج دی. ټول وایي الحمدلله. د دنیا د باچاهانو باچا دربار له چې ځي، د دنیا د وزیرانو وزارت دربار ته چې ځي، حتی که د تاڼې علاقې سیچو ته چې ځي، واسطه به ګوري بیا چې هلته ځي د اغیزي آداب به په ځان راولي. د اغیزي آداب به دا وي، لومبی خو به کوشش دا کوي چې زما په جب کې خطري څیز نه وي. بیا به دا کوشش کوي چې یاره هلته ځان دپاره د خبرو داسې یو کس پیدا کړم چې زما د خبرو وکالت وکړي، هسې نه چې زه بلا ونه غورم د وړاندې د جج یا د وزیر اعظم یا د صدر یا د تانادار د وړاندې بله څه بلا ونه غورم، ځان ته کیس سخت نه کړم. د دنیا د انسان دربار ته چې ځي نو په ډېر سوچ فکر سره موږ او تاسې ځو، د ځان ظاهر صفایم کوو. موږ او تاسې چې مانځه له ودرېږو نو د مانځه نه وړاندې موږ او تاسې اودس کوو. اودس نه بعد بیا راځو د لوی رب ذوالجلال جل مجده ولا اله غیره مخې ته ودرېږو، لاسونه داسې کړو. لیکن ډېر لوی کمال دی. اولیاء کرام وایي دا لاسونه داسې پورته کول. هسې تاسې دا الحمدلله دې مدرسې ته چې څومره خلق راځي دا ټول نیکان خلق دی. الحمدلله خدای دې ټول نورم نیکان صالحان کی. دنیا کې که یو غټ افسر راځي نو لاندې سطح خلق ورته سلام کوي، لاس ورته داسې ږدي، دا د هغه د اکرام یو دلیل او علامه ده. او ډېر په وقار هغې ته ودرېږي. د الله جل جلاله دربار ته چې موږ او تاسې ودرېږو نو لاسونه داسې کو. مقصد دا دی چې یا الله ما چې څه کول څه کې زما دا لاسونه مصروفو، خدای ما ټول شاته وغورځول. یا الله تا ته ودرېدم، منځ کوم د ماخستن، منځ کوم د جمعې،
خدای تا ته زما مکمل حالات معلوم دي. یا رب زه چې کوم غوږونو ته ګوتې نږدې کوم په دې خاطر باندې چې رب زما د کړو ګناهونو نه توبه اوس تا سره ودرېږم او تا سره راز و نیاز خبرې دي. الله لاس داسې کې الله اکبر، بیا لاس راوړي د نامن لاندې په ادب او احترام باندې کېدي او شروع شي سبحانک اللهم وبحمدک. ټوټل ور باندې د خسري چې د مانځه کې ډېر زیات محتاط وي نو تقریبا په دې 10 رکعاتو د ماسپخین مونځ باندې چې ډېر زیات سره محتاط وي نو پاو وخت ټیم ته نه نالي. خو دې پاو وخت ټیم کې څومره لوی کمال وشي. تا چې د سار نه د ماسپخینه پورې څومره ګناه سترګې کړو، څومره ګناهونه ستا لاسونو کړو، څومره ګناهونه ستا غوږونو کړو. تا چې کله ماسپخین الله ته ودرېدلې ځان ته ګوټ کې الله جل جلاله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د سحر نه والا تر ماسپخینه پورې چې څومره ګناهونه دی بنده نشوي الله جل جلاله به دی بندلا په منځ د ماسپخین باندې دا ګناهونه معاف کی. ټول الحمدلله. سترګو ګناه کړي وا، غوږونو کړي وا، لاس کړي وا، جبه کړي وا، الله جل جلاله دا ګناه معاف کی. ترمذی حدیث دی. بیا د ماسپخین نمازیګر پورې بیا د مازیګر منزله ودرېږي مؤمن. دغه رنګ د مازیګر او د ماسپخین ترمنځ ګناه الله د مازیګر په مونږ باندې معاف کی. بیا د ماخام مونږ ته ودرېږي د ماخام او د مازیګر ترمنځ ګناه الله د ماخام په مونږ باندې معاف کی. بیا د ماخصتن منزله ودرېږي د ماخصتن او د ماخام ترمنځ ګناه الله د ماخا د ماخصن په مونږ باندې معاف کی. بیا د شپې ته نسکوتاهي شوي الله د سار په مونږ باندې ورته معاف کی. اوس دا د خدای سلومره احسان دی. نو په دې سره د انسان باطن پاک شو، روح باندې اثر پریوتلو. دغه رنګ زکات حکم الله زکات د مانزه پس متصل راوړو چې د مؤمن تعلق دا دنیا کې د روزګار سره دی به مال ګټي دی به روزګار کوي دی به تجارت کوي دی به کاروبار کوي. نو الله جل جلاله ور باندې دلته سقویدات لګي اوس چې ای زما بندا تبا مالا سرا کی د ارسخه مثال درکل تبا مالا سرا کی. نو کدا تپوس لومبه موږ نه الله نه کړي خو به خبره او ک الله ول نه کړي چې زستا سي رب موږ ټول ویلو او ته زموږ رب نو الله فرمایل زما ټول حکمونه به منئ او الله ولی به نه منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام عالم د پاره الله رحمت را اولګلو دی محبوب مونږ ته بیا د دې الستو بربکم قالوا بلا تشریع فرمایلا چې ای زما امتیانو زما د رب حکم داده چې تاسو 15 وخت مونږ کوئ. زما د رب حکم داده چې تاسو په مال کې زکات ورکوئ. نو مونږه تقریبا دغه منزله خو ټول تیار یو، تقریبا ډېر کم کسان به تیار بنئ خو زکات بیا مونږ بعض کسان تیار یو بعض نه تیار. او دا زنویم دا می حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا لوی صحابی دی، لوی شان الله ور کړي. او حدیث د چا دی؟ د مسلم او د بخاری شریف چې دې ته حدیث متفق علیه وای، یعنی د دواړو صحیحین ور باندې اتفاق دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه وی ز بیت الله شریف ته لاړم، یا الله مونږ ټول بیت الله شریف ته بوتلې. یا الله د بیت الله شریف د سوري لاندې مو الله دعا نصیب کړي. خدای د بیت الله شریف دیوال تم ودرېدل نصیب کړي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ز تشریف آوری می وکړه حرم پاک ته. حضور مبارک د بیت الله شریف دیوال سوري تناست. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تورعنہم حضور فرمائل اے ابو ذر تبا و تاوانیان دی. بے او فرمائل اے ابو ذر تاوانیان دی، نقصان کے واقعی دی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ما تپوس کولے نشو یا اللہ من کی ادب راولی، یا اللہ من دبی ادبین اساتی، یا اللہ صحابوں کی سمرہ ادب و احترام دے.
हुजूर पाक फरमाइल ए अबू जरा तबौ तावानियान दी। हुजूर मुबारक तौड़ान देखे नास्तमा रहमतन लिल आलमीन तपतो लगी दा चे अबू जर रदियल्लाहु तआला अन्हु हैरान दे दामिद हुजूरी पाक गुलाम दी दादू हुजूरी पाक मलगरी दी में पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान खलक दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस की वो अबू जरात तपोसु का चिकम खलक तबाह बर्बाद दी। महबूबा तान मिमूर उपलार कुर्बान शाह सोख तबाह बर्बाद दी। हुजूर फरमाइल माल जमा कौल वाला तबाह बर्बाद दी। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जड़ाशु वही मात जड़ा राला च अबू ज़रा तासर माल ले वल्ला तबाह बर्बाद दो कौन सरदार मखरावान ए अबू ज़रा तबान दी अगा खलक च अगुई दमाल पे हक बांधी पुईगी। माओ फरमाइल या रसूल अल्लाह कम खलक दी च दमाल पे हक बांधी पुईगी चागत बान दी नुमाता हुजूर फरमाइल अगा खलक दी च दमाल न काल पकाल ज़कात वर कई च काल पकाल ज़कात वर कई दा खलक तबान दी। माते उ फरमाइल व अबू ज़रा ज़लार शाह औ तावानियान खलक मालूम का सहाबाई किराम नास्ती। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पदार अरकम बांध रवान दे कमच मदरसद जनाबे रसूलुल्लाह दार अरकम बांधी सहाबाई किराम मौजूद दी। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक फरमाइल ज़ेरे वर्की अगा खल्क़ लरा अबू ज़र वही ज़ेरे वर्की अगी खल्क़ लरा पाज़ाब दरनाक सरा दागुई मालबा दागुई सुटू न दागी दागुई मालबा दागुई तंदी दागी दर्दी चवी फरमाइल सिकब और आगस्तलेशी दी बंद पति बांधी बकी खुदलेशी दा बजान सरा देर ज्याद दर्द और दुख और रसीदी इंसान था हत्ता ची उली तरफ बांधी बशात ऊजी माल बराशी असुन बवी गयान बवी गड़ी औ बिजी बवी अगुई तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन नुकान दो उसपनी वर की दा बसरवी दो और पशांति दा बंदा बमखी त परिश्ती वर्त ओगर जई माल तबवी तासी वर बांधे राशई बिजी बवर बांधी कदम नगदी ही असुन गयान बवर बांधी कदम नगदी दारंग गड़ी बवर बांधी कदम नगदी दे वखी बजान सर उचतई दा बावास की या अल्लाह माद जहन्नम और तो उगुरज़वा कोई अल्लाह दी मैदान नमा बरका। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सहाबो फरमाइल व अबू ज़र चात लगई दसरे रवाने उदासी अजीब खबर के वज़ीर है वरकुम दा हुज़ीर है ना दे दा को तखवीफ ते यारा दा अल्लाह दा अज़ाब और तो वज़ीर है वरकुम और लगे दासी खबर के चिजानम जड़े और खलकम जड़े। अबू ज़र दासे अगे फरमाइल वल्लाह दगरंगे नास तुमान द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागे वी फरमाइल ए द अल्लाह हबीबा ज़ेरे वर कागी खल्क़ लरा चे सोग माल जमा की दौलत जमा की और ज़कात नवर की ज़ेरे वर का हुई लरा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम ज़ेरे वर का हुई लो पाज़ाब दरनाक सरा दाखो में रसूलुल्लाह मुबारक ता अल्लाह फरमाइलू
صبر مې نه کېدلو ځکه زر راغلم. و صحابه زر زر کوي د مال حساب وکړي، چا سره چې څومره مال وي زکات واسي، ورنه د الله رب العالمین د عذاب سپېړې ته ځان تیار کوي. صحابه کرامو چا سره چې مالو، چا سره چې دولتو، الله اکبر، په هر یو باندې د جمی سخته تبه راغله چې دا ولا څه کوو، مال خو موږ سره شته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جوپې جوپې صحابه را روان دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حکم د الله راغله دا په ټول مال که چا سره لږ نه لږ مال موجود وي نو موږ خو ټول تباه شو. یا رسول الله څه به کوو؟ حضور پاک ورته وفرمیل نه، دا هغه مال والا چې الله مال ورکړی وي په هغې باندې کال تیر شوی وي او د هغې د نفقې نه بهر وي او هغه په هغې باندې بیا کال راشي او دې د هغې مخکیني کال ته نه زکات ونه باسي، نو دا سړی د الله رب العالمین عذاب ته متوجه شه، الله به ورته عذاب ورکړي. دا صحابو دا خبره اورېده، کور ته لاړو چې اوس به څه کوو. د مدینې منورې نه یو وفد راغلی و د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې آیات مبارکه هغوی ایمان راوړی خو مدینه منوره کې اوسېدل. د مکې د فتح نه بعد راغلل، مکه فتح شوې وه، دوی راغلل او اسلام یې راوړی و. په مدینه منوره کې خو د حضور سره لا میلاو شوي نه و چې دلته میلاو شي. په مکه مکرمه کې صحابه کرامو سره چې کله میلاوېدل نو د هر یو صحابي دا رنګ زیړو، تکلیف لکه چا باندې چې لوی هیبت او یره تېره شي. تپوس پرې کولو څه چل دی؟ روټۍ نه میلاوېږي، تکلیف دی درته. هغې ویل د الله رب العالمین حکم راغلی چې الله جل جلاله پیغمبر فرمایي مونږ ته چې د الله د خوا نه درکړی مال دې کې به تاسې د الله په نوم باندې زکات ورکوئ. موږ په دې اړیږو چې موږ نه سابقه څه شوي هغې سره به څه کوو. صحابو سره دا غم نه و چې موجوده چا مخکې تېر شوي د هغې سره به څه کوو. الله جل جلاله ورته وفرمیل د هغې تپوس نشته، کوم حکم چې کله راغی د هغې نه بعد واجبېږي. هغې چا کوم راغلي خلقو د ایمان په رڼا کې د هغوی په زړه کې یو جذبه راغله وایي چې والله که موږ د دې ځای نه لاړو موږ به کور کې یوه روپۍ هم نه پرېږدو، دا خو فتنه ده. او الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدای وی مال اولاد دا دواړه ازمایښت او امتحان دی. بختور دی هغه خلق چې په دې امتحان کې کامیاب شي او نقصانیان دی هغه خلق چې په دې امتحان ته خدای نه مال وغواړي، خدای مال راکې، دولت راکې، مالم الله ورکي، دولتم الله ورکي او بیا وایي و یاره زه کال له به ګورو. بعضې خلکو لا داسې کوي و یاره سر موږ ته راځي وي مولوي صاحب زه زکات ډېر ورکوم، د خپل نه سوا ورکوم خو حساب نشم کولی، ذهن ته مې نه راځي. انا لله و انا الیه راجعون. دا یاد ساتئ، ګورئ حکم الهی دا دی، دې له به حساب کې، دا بې حسابه نشي ورکولی. دله به حساب کې چې په ما باندې دومره زکات دی، بیا بې حسابه ورکوه. اول به حساب کې چې ما باندې دومره زکات دی، بیا د هغې نه بعد بې حسابه ورکوه. دا چې موږ او تاسې سویو بس مړاسې موږ ورکړي دي، نو ډېرې به مې ورکړي کم به مې نه وي ورکړي. هلکه څومره زکات در باندې یاره بس انشاءالله ډېرې به مې ورکړي کم به مې نه وي ورکړي. دا صحابي راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وایي محبوب صلی الله علیه وسلم زما مال او بیزي دي، ګډې مې دي، بیزې مې دي، ما د هغوی نه زکات ورکړی. حضور ته وفرمیل څومره ګډې دي، څومره بیزې دي؟ هغې وفرمیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ما ډېرې به انشاءالله ورکړي، لږې مې نه دي ورکړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمیل حساب دې ورته کړی وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه وایم خو ما ورکړي ډېرې دي، د خپل حساب نه مې سوا ورکړي. نبی علیه السلام وفرمیل نه نه نه، دلته حساب وکړه، بیا د هغې نه بعد چې څومره زکات و زکات به ورکړي، بیا اضافه ورکوه که نه. صحابي کېناستو حساب یې وکړو، چې حساب یې وکړو هغې د زکات نه زیاتې ورکړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمیل الله دې مالم زیات کا، خدای دې بیزیم زیاتې کا، خدای دې په اولاد کې برکت واچوه. خو وی فرمایل آینده به داسې زکات نه ورکړي، بلکې د زکات نه وړاندې حساب وکړي چې ما باندې دومره زکات دی، دومره ما سره نغدي پیسې دي، بیزې دي، ګډې دي، غنم دي، قجوري دي، د هغې نه بعد بیا چې کوم دی د هغې څه ورکوه په حساب باندې ورکوه. خو چې کله د حساب خلاص شو بیا د هغې نه سوا صدقات ورکوه، الله پاک یې نه منع کوي.
الله جل جلاله په موږ څومره لوی احسان کړي. چې کله ته زکات ورکې اجر او ثواب څومره دی؟ د صدقې 100 روپۍ او د زکات 1 روپۍ. او بعض علما ولیکلي چې نه د صدقې 0 روپۍ او د زکات 1 روپۍ دا د الله په نسبت محبوبه ده. تاسو به وسوي چې څنګه چللی ټول کال روزي 19 نفلي روزي د دې وخت نه شروع شه د رمضان پورې د شوال نه شروع شه. شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم سفر ربيع الاول ربيع الثاني او جمادی اول او جمادی ثانی او رجب شعبان دا ټول 11 میاشتې روزي 19 خو د رمضان یو روزه منیسا دا ستا ټول روزي د رمضان یوې روزي ته نه رسیږي. د قرنګي زکات مسله د عزیزانو زکات کې یو سره ټول مال ورکي خو زکات چراغ زکات نه ورکي په طریقې د زکات سره. یو مسله فقها او ته الله پاک د رحم او د کرم دروازې نورم کولاوي کی. فقها موږ سره ډېر لوی احسان کړي. فقها کرام وای چې کله تاسو مالدار سره صدقه ورکې نو دا دی وای چې یا الله دا زما د خوانه خدای په زکات کې قبول کړي تا. نو کچیرته د مال په دبانې زکات پاتې وي نو الله به زکات کې قبول کړي. او که زکات نه نفلی خود به خود نفلی شو خود به خود دا مال صدقه شو. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به مال ته حساب کوئ. د حساب نه بعد بیا چې کوم دی تاسو زکات ورکوي. زکات عزیزانو د انسان مال پاکي د انسان په مال باندې اثر راولي د انسان مال ډیری. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه بعد یو زمانہ و د چا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ډله پیدا شو. هغه ول موږ زکات نه منو اسلام منو خو زکات نه منو. دا خو خدای په موږ باندې ټکس ولګولو. انور خبره په خپل حال پرې دی خو چې کم رزیل دا خبره کړې وا الله جل جلاله د هغه په خله کې و یو دانه را اوخه جوړه او داسې بيدبي دي ډیره معافي د خورینه به ګندګي روانه وا تر مرګ ورځې پوري دا غي د خورینه به ګندګي روانه وا. کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خود الله رب العالمین د دې حکم پوری خندا وکړه چې خدای په ما ټکس لګای نو الله ورته دنیا کې دا سزا ورکړه چې دا غي د خورینه ګندګي روانه وا. نور خبره په خپل زبانه چې الله غوي سره به سو کړل خود هغه د پر الله دنیا کې یو سزا مقرر کړ چې د خورینه ګند روانو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور نه بعد عمر فاروق دور راغی رضی الله تعالی عنہ. دی خپل زوی ته عبد الله ابن عمر ته ډیر لوی سړی دی ورته اے بچړیا دا الله رب العالمین د حکم لحاظ ساتان کله چې الله رب العالمین دربانی زکات لازم کړلو و بچیا ما خام کی ورکوا سبات مپریدا سبات ورکوا بیگات مپریدا. عبد الله ابن عمر وی پلار می وفات شو زمکی مکرمی تلاړم کله چې لار کې را روانو ما سره شپږ زره اشرفي وي پاغه باندې کال تیر شوی وو. دی فرمایي چې کله راغلم مدینه منوره ته د مازیګر او د ماښام منځ یو قافله راغله ما چې هغوی باندې ولیدل په مخ باندې غبار په مخ باندې غبار فقر وهلی وو تنګ وهلی وو. زه ورته ودرېدلم ما ته وی اے عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ټول وی رضی الله تعالی عنهما. یا الله د بهادر بچینا څومره بهادر بچی الله پیدا کو. بهادر ورته فرمایل ورته وی اے د رب العالمین د دین ګلانو زستاسی په مخ باندې اثار او غبار ګورم. عبد الله ابن عمر ورته وی ما در تر وټی کړی دا هغه ورته فرمایل اے عبد الله ابن عمر ما خام له انتظار کوم چې کله وخت ما خام داخل شي دا خو نور په ډوبېدو دی مونږ ته عام نخرو. ورته وی اے د الله بندگانو تاسو سفر والی
पता से बांधी गुबार परोत थे माँ खाम लो बे इंतजाम बराबर शी यो वर्तरा नजदीश होते फरमाइल ए अब्दुल्लाह इब्न उमर नन जमंग द्रीम औरज दा च जमंग रोजा दा मंगसरा द माखाम रो जमात निश्ता मंगसरा द पिशमनी रोटई नवां व अब्दुल्लाह इब्न उमर पतुश अबू बानिम द्रीरू जीनी वलिदी अही बानियो हैरागो देर हैरान शु हैबत और बांदरागे अब्दुल्लाह इब्न उमर पर मंडलाड़ कोर की तो आम बराबर को चिकले तो आम रोड़लो अब्दुल्लाह इब्न उमर की तपूस कही मा तखकारी तासे टूल द कुरान तालिबानी आई अगी फरमाइल वल्लाहिल अज़ीम मंग द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदरसे तालिबानियू हज लतलम हज नरागलम मा त पता न वता से मुलाकात मुख के न शवे वे आओ मंग च हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया न तशरीफ आवरी उकड़ा नो मंग बिया मदीने तय्यबी तनवरागली मंग बाहर उसीदलु अगे दे तपोस को खा अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मुबारक खुली शान अल्लाह वर करे वर्ते उ फरमाइले तास्ते इंतजाम कोरुम रोटई रो जमाते अरस बराबर शु चरो जमाते उशु मा खाम ना वक्त टेम दे दा सहाबाई किराम सरना से अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा मुबारक तो फरमाइल मा सरा ज़कात ते आओ वाड़ मच दा खपल हक अदा कम स्ता सरंग खोखदा ताज की दा ज़कात टोल कबलवई के लगे कबलवई तयवी कबलवई अगी उ फरमाइल च मुंगा दा शपग वाड़ा कसान मुस्तहिकीन द ज़कात मुंगा ज़कात राका अब्दुल्लाह इब्न उमर वेल अल्हम्दुलिल्लाह द खुदा ताला शुक्रिया अदा करा औ बे उ फरमाइल च जमा प्लार वफात शवे जमा पजड़ियो अरमान दाओ च या अल्लाह कल बदासी वखराशी च माते ओ फकीर दासी उई च माता ज़कात राका उस ज़कात मुस्तहिक मा खुदा से न दा तपोस को मजता से बाने दा द्रे और न हरे तेरे शुवी पलार के हो बला मालदार सहाबा पर आते दी बुल जातम दा दरखास्त न करे वही ना उदा सो वजदा वे ए अब्दुल्लाह इब्न उमर मंग शपगवाड़ा कसान दुष्पे वदू मंग खूबुली दलो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु सर मिलाओ शु अमीर अल मुमिनीन उमर फारूक रातो फरमाइल पमा बानी एहसानु की जमा बची बानी एहसानु कई ए अब्दुल्लाह इब्न उमर मंग उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु पदे खबर बांध ढेर खुशाल शु मुतमईन शु मंग यो बलता फकीर कार करे नवा सारचे अरियोरा पास इदलो अरियो शपग वालो खूब बयान को मंग ताबीर दा उइस्तलो चदा अब्दुल्लाह इब्न उमर सर द खुदे अमानत पर होते मंग द अब्दुल्लाह इब्न उमर न दा अल्लाह अमानत रागस्तल वाड़ू अब्दुल्लाह इब्न उमर सर द खुदे अमानत पर होते जका च उमर फारूक ही मा सर जमा बचो सर एहसान हो गई अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह से चल ले चदा ज़कात खुवाले को यो कार बोलो कई स्तासी पकली की फकीरान शता आगे वो फरमाल आओ वही खा जमा दे ज़कात दशपक ज़र रुपये च कम ज़कात खुमा उविस्तरो दर में को दागी ने 2000 रुपये रावागस्तरे दा नोरी सर दमाल नदाम यो सही अवल त चकम फकीरान दिया कोई बानी तकसीम कई अगुई जो गलत दुआ शपग वाला कसान उचते दल अब्दुल्लाह इब्न उमर था ये सोच रहा था चिकोरा दी शपग वालों कसानों के बदा से कसानी चागी बड़े ज़्यादा मुस्तहिक हुई चागी वो कोरता न फकौड़ी तराशा तपोस्ते ना ओका चता से के सुख फकीरान कोर के शता चागी इस नहीं खोलली अशपग वालों की ओरा उच्च चुचे आओ जमा कोर के ला दुमरा सस्ता दे खुदा डेर ज़्यादा गरीब दे ओइदा सरंग गरीब दे ओइदा डेर ज़्यादा गरीब दे दरे बचो ओम नफकन द मिलाओ शवी अब्दुल्लाह इब्न उमर दागे सलोर जोर नजर आवाग से आगे तेवर करे दरे जरा पाते शु दरे जरा लाड़ी ओइदा तवाला पजात पखपुल बचो नफक का आगे चरावाग से आगे वलदा चल दे चे तपमा बानी द जहन्नम और संभाले द जहन्नम और पमा बानी संभाले ए अब्दुल्लाह इब्न उमर दागे चाहता वर के दागी जोर बराबर हुई जमा जोर बराबर न दे
وی فرمایل ته خو ستا بچی مستحقین دی. وای نه ځکه لاړم زه دومره کلمو کې زور اوس لرم چې زه به انشاءالله د خپلو بچو نفقه برابره کوم، خو زه دومره چې ما کې دا طاقت نه و چې ما مزدوري کړی، دومره د زکات د اغوستو نه یریدل، دومره د صدقاتو اغوستو نه یریدل. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل چې ابو ذر زیره ورکه هغې فقیرانو ته هم چې کوم فقیرانو باندې فقیري راشي او په فخر باندې تیرېږي. څه معنا؟ وایي چې الحمدلله خدای ډېر شکر دی، هغه خلق به د مالداره نه 500 کاله وړاندې جنت ته ځي انشاءالله. عزیزانو فقر دا غنیمت دی خو د صبر سره، مالداری نعمت ته خود سخا سرا، مالداری نعمت ته خود الله رب العالمین د حکم د پوره کېدو سره. الله جل جلاله موږ ته د زکات د ورکړې حکم کوي. زکات موږ او تاسو باندې جوړو. ګوري تاسو ولیدله بل شپه عجیبه غونډه کې غلۍ راغله، ولیدله که نه؟ دا غلۍ په کوم حالات باندې تېره شوه؟ یوه غلۍ دا ده وه، الله جل جلاله لوی احسان وکړو، تیار فصلونه پراته دي پټو کې، که اوس الله جل جلاله فیصله وفرمایي هېڅ به موږ او تاسو ته لاسته رانشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخیری خبره کوم، حضور علیه السلام وفرمایل زما امت په آخر وخت کې ډېر زیات شي، خو د دوی دعاونه به الله اثر والی دعا به نه قبلیږي، جړه به ډېره کوي خو دعا به نه قبلیږي. بیا صحابه وفرمایل یا رسول الله دا به منافقانی وایي نه دا به مسلمانانی. وی فرمایل چې دا ولی دعا نه قبلیږي؟ وای دوی به زکات ته حیلې بانې جوړوي، من قسم دې زکات ته حیلې بانې جوړو چې نه وی نشته. چې کله راشي بیا یاره داسې زما چا سره یو ملګری ما ته راغلی و ډېر نیک سړی، ما دې مولوي صاحب زما چا سره دعا کوه پیسې مې دې دا خدای راویستلې انشاءالله زکات کې ورکوم ټولې. ما زه خدای پاک دې پیسې راوباسنو دعا مې ورته وکړه. د امام غزالی صاحب یو خبر رایاده شو، مال تپوس ترې نه وکړه چې مال په تا څومره زکات کېږي؟ هغه ملګری کیدای شي موجود خفه کېږي دی نه، وایي په ما دومره زکات کېږي، مال دومره زکات در سره نقد دی، دې زکات کور کې شته وایي او مال دا ورکړه بیا وروستو هغه پیسې راوباسه. ویل لکه دغه پیسې مې الله راویستې نو ټولې په زکات کې ورکوم، د دې مال او د هغې ورکوم، مال خط په خدای باندې قرضونه راوباسه، په خدای زاړه قرضونه راوباسي، دا د خدای سره دوکه ده. امام غزالی صاحب رحمت الله علیه ته کس راغی داسې ورته وفرمایل، هغې ورته خدای د مال ورک کړي، مال زه به د هغه خیران نه کوم، خدای سره دا دوکې مه کوئ. یو خو ما نه باریکو مسالو کې تپوس مه کوئ، سوال درته کوم چې پلار میم ګورې زه ستغ جواب بیا ورکوم، ماله خوند نه راکوي، حیله جوړول راته خوند نه راکوي. زکات طلحه رضی الله تعالی عنه راغی، ابو طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ډیر لوی ارمان دی یا رسول الله، دا به څنګه پوره شي؟ محبوب ته وای زما لوی ارمان دی. وای څه ارمان دی؟ وای دا مې ارمان دی چې خدای پاک ماته ښایسته مال راکړي او په ښایسته ځای کې وقف کړم. نبی علیہ السلام ته فرمایل ابو ذر تا ډیر رښتیا وویل. و یا رسول الله جبرائیل علیہ السلام نه راغله او تا فرمایل چې تا رښتیا وویل. وای ابو طلحه رښتیا وویل ځکه چې ابو طلحه ته الله ښایسته باغونه ورکړي د خدای په مینه کې وقف کړل. که نن دا ښایسته مال د خدای نه غواړي نو دا یقینا چې ورکوي. نو موږ او تاسې ته هم دا پکار دي چې ابو طلحه رضی الله عنه په قدم باندې قدم کېدو چې یا الله ښایسته مال مې قبول کا. او اخیری خبره ته دا کوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرات صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا مال نفس صدقه زکات څرنګه ورکول پکار دي؟ نو درې قسمه خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل. دغه علما فرمایي چې دا د مکان او د شخص پورې خاص دي. لومړی خبره دا ده چې زکات ښکاره ورکوي، زکات ښکاره ورکوي چې د بل مسلمان هم دی خوا رغبت پیدا شي. دویم مسله دا ده چې زکات پټ ورکوي چې د فقیر حیا وانه غستلی شي. لیکن لوی کمال پروت دی چې د فقیر حیا وانه غستلی شي. صحابه کرام په دې عمل کړي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل خزې ته وفرمایل چې خزې تپوس کو چې تاسو سره 6000 روپۍ وي سشتا؟ هغه وفرمایل او شته دي. داسې یې وي هغه له پته ولګي دا د پلار په شان دي عقیده لري، خدای که 1 روپۍ پرې خودي وی فرمایل سشتا؟ هغه وفرمایل وای او ډېر سمې پرې خودل. وای څه دې پرې خودل؟ په دې خپل جامو باندې لاس کې خود وای دا مې پرې خودل. 6000 په 6000 ټولې لاړلې. لیکن په داسې انداز بیا ورکړي چې دا نوره صدقه شوه نو عبد الله ابن عمر یو بل په خبر نکو، یو بل به جدا کولو بل ته پته نه لګېدله.
عزیزانو مال دغه سی ورکول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مالدار د هغه څوک چې هغه د فقیر حیا ساتي، من پکې نه، ایذا پکې نه. وای دا هغه سړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی وای ما ورته مال ورکړو، دولت مې ورکړو، اوس تینا هر څه هیر شو. دا هغه سړی نه دی. وګوره نبی علیہ السلام فرمایي دله هیڅ شی پاتې شو بغیر د ریا نه، او ریا نیم شرک دی. سیبه چاته چې مال ورکوي، زکات ورکوي، صدقه ورکوي، احسان ور باندې مکوي. وای خدایا دا ستا احسانو چې زما مال دې قبول کو. مدینه منوره کې بچ چا د چا زکات قبول کو، هغه ورته روټي کوله. امام حسن بصری فرمایي وای بصری ته یو سائل راغلو، چې سائل راغلو نو چاله پته ولګید چې دا فقیر دی، محتاج دی. نړمبه هغه ته ملمسته شروع شو. هغه حیران شو چې ما حضور ملمسته تیرې کړلې. حسن بصری وی زمان نمبر راغی، چې زمان نمبر راغی ما ورته روټي وکړه، چې روټي مې ورته وکړه. وای ما داسې د خپل وس مطابق ډېر عزت او اکرام وکړلو. وای اخر په جړا شو. وای ما ته و فرمایل چې اے امام حسن بصری ما په دې راز باندې پوي کې د بصری د خلق عجیب عادتونه دي. فقیرانو له عزت ورکي، اکرام ورکي. زه خو فقیر ما. امام حسن بصری وته فرمایل تا په من باندې احسان وکړ، الله دې پتا باندې احسان فرمایي. و اے امام حسن بصری ز سائل ما، زه خو را غختن کې امتاز نه مال غواړم، زه فقیر ما، ما ته یتیمان دي، زه دستا سے احسان منما. امام حسن بصری فرمایل چې رسول الله مبارک فرمایي تاسو د هغه فقیر احسان ومنئ چې تاسو زکات او صدقات قبول کی. الله جل جلاله دې موږ تاسو کې دا صفات راولي چې چا سره احسان کو من بنه کو ان شاء الله، په چا باندې بس باطل نه کو. چا ته بدانه و چې تاغه نه چا ما پیسې درکړې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هلاک تشي د هغه سخی مال چې هغه فقیر باندې رستو ګورګوري سنډي. نو موږ تاسو به ان شاء الله زکات ورکو. د غنم او عشر دا پتا سي باندې لازم دی. چل ول مکوي. ګوري دا اسانه مسله ده چې ارټیزم کې او ټویلونه نن سبارټی نشته. ټویلونه شلم دړی غواړي، شلم من غواړي، او دار چې کوم دی دا او ازمکا لسم من غواړي. بس چل ول مکوي، خدای سره دوکې مکوي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اول زکات د هغه چا حق دی چې هغه د دین والاوي، اهل علم وي، قران او سنت ور باندې زده کوي. موږ د دانه وو چې ګنده ناز موږ مدرسه نه اول تاسو سره څومره مدارس دي، اول د خپل مدرسو خوا کې دا غوي ضرورت نظر کې اونې سي. ځکه دا مدارس دا نن وخت کې بل څه دغه نه لري، ذرایع نه لري. زمونږ مدرسه خو نه لري، نور د بل چا راته پته لګي نه. موږ مدرسه په دې غریب قوم باندې چلو. تاسو دم زما دا درخواست دی چې تاسو باندې لومبه د زکات د دې مدرسې حق دی. ځکه چې د دې مدرسې په برکت باندې الله جل جلاله ډېر وختونو کې د دې علاقې نه راغلي عذابونه او تربل ترب بوتلل. تاسو ته لومبه زما دا درخواست دی. زمیدارانو ته وایم چې څومره غنم کېږي مدرسې ته غنم را ورسوي چې ان شاء الله العزیز د مدرسې سګنې کال ډېر یو عجیبه کال دی او الله رب العالمین دې اسانه کی. خدای دې دا امتحان زموږ په خوشحالو باندې بدل کی. دارنګ زمونږه په نوم باندې دا خبره بیان کوم. زمونږ د مدرسې درې کسان هغوی ان شاء الله زکات مدرسې مونږ ته رارسوي. یو مصری خان حاجي صاحب، یو د هغې زوی حسین احمد قاري صاحب چې مدرسې ناظم دی، یو باز محمد قاري صاحب. د دې نه علاوه د مدرسې په نوم چاته زکات مه ورکوي، که د مدرسې طالب وي که عالم وي. ځکه چې مونږه داسې ترتیب برابرو چې مونږ هم د مدرسې په حال باندې پوه شو چې زمونږ را روان کال ته تقریبا د مدرسې را روان کال ته 14-14.5 लाख روپۍ خرچه برابرېږي. دا زمونږ سره هیڅ نشته. نو که تاسې داسې وایي یا خو خلق ورکوي نه بانې جوړئ و یاره مولوي صاحب ستاسې یو کس راغلی مونږ وله زکات ورکړی، نو چاله دې ورکړی و ما ته پته نشته. ډاکټر ته چې ځې نو د کمپیوټر نه علاج نه کوې، ډاکټر ته ځان رسې 1000 روپۍ هغه له ورکې. دوایي دکان نه هم داسې دوایي نه را اخلي، هلته ځې د ډاکټر نه پرچه را اخلي. لیکن د خدای ورکړې زکات کې بیا چل ول کو، چل ول بنه کو ان شاء الله چې د مدرسې په ځای باندې پیسې ولګيږي او مدرسه چاته محتاج نشي. چې خدای زموږ د مدرسې د چاندي دا کچکول د دې سړک نه اغاړم چاته کولاو نه کی. کوشش دا وکړي چې هر سړی په الله باندې خپل مال خپل غنم قبول او منظور فرمایي. رب العالمین دې زموږ مدرسه ټول دینی مدارس آباد کی. رب العالمین دې دراغلو نیکانو عوام او خواصو د ټولو پریشانی د الله په خوشالو باندې بدلی کی. دعا وکړي عزیزانو د امتحاناتو ډک کال دی، الله رب العالمین دې احسان فرمایي. تمام مسلمانان په لوی پریشانی کې پراته دي. تاسو ګورئ نن سعودي لا دا د یهودو لوی سازش دی. هلته حوثي اغیان را اوچت کړل، شیعهګان دي کاره بلا د سب
خلق دے غیر اوچت کل پتہ لگینا چې څه پروګرام د دې يهوديانو دی څه پروګرام د دې نصاراو دی دې حرمینو ته سترګې نه غړېږي سیبا دې حرمینو ته دوی بالکل دا څومره چې خواوشا جنگونه روان دي د عربونه قسم په خدای کدا دي ملکونو سره جنگ دی والله بالله ثم الله د خدای په ذات مې د قسم چې دا چل حرمینو ته دی دا د اتفاق شعبه ختمي دا د جړه د دعا ځای ختمي د يهودو لوی سازش ته ګوره قران وای نو خدای زموږ حاکمانو کې داسې او سوچ او فکر پیدا کی چې د دې خلقو په دې دوکو باندې ونه غولېږي الله کریمه د يهودو او نصارا خپل منځ کې اختلاف راولي خدای مسلمانانو خپل کې متفق کی الله د مسلمانانو اتحاد راولي خدای نن یو مسلمان بل مسلمان د کندي کني دا څومره افسوس خبره ده الله خدای نن مسلمان د مسلمان بدخوا دی یا الله دغه بدخواهیم په خیر خواهی باندې بدل کی خدای پاکستان یا الله د ټول دینی اسلامی ممالک سره خدای د بدامنۍ نه وساتي خدای دغه پاکستان دی چې د قرآن یو عظیمه ډیوی پکې بلی دي او تمامي دنیا ته خیر ته روان دي او دنیا هم دغه سوچ کې ده تاسې زمونږ حضرت شیخ صاحب زوی مبارک هغه دا خبره وکړله ابله ورځ موږ سره ناستو چې په ابله ورځ چې کوم سروې شوې ده د پاکستان نه 1 لاک څه د پاسه حافظان کال کې فارغ شو الحمدلله او په ټولو اسلامي ملکونو کې دویم ملک چې هغه ډېر حافظان ورکړي هغه سعودي دی د هغې 15,000 حافظان ورکړي دي سوچ وکړئ دې خبرې ته 1,15,000 1 لاک حافظان پاکستان ورکړل 15,000 حافظان ټول سعودي ورکړل اسلامي نور ملکونو پته لګي نه دعا وکړئ عزیزانو قسم دی چې دا پاکستان بچ دی که نه دې کې صرف د خدای د قرآن درسونه کېږي دا بله ورځ الحمدلله ستاسې دې مدرسه کې 18-19 کسانو ته موږ پټکي وتړل د حفظ 18-19 حافظان شو دا د چا په پیسو باندې استاد منګ نیولی و چا 100 ورکړی وي چا 200 ورکړی وي د میاشتې ماهانه چاندا چا څه زکات ورکړی و په هغې زکات باندې د استاد دپاره پکیم لګېدلی و په هغې باندې د استاد دپاره پرشم واچولی شو هغې دپاره استاد ته د بجلۍ انتظام مو شو هغې ته استاد دپاره نور انتظام مو شو ترخان انتظام مو شو تاسې ټولې پیسې را جمع کوئ نو ټوله خرچه زموږ د مدرسې څه 9.5 لکه روپۍ تقریبا شوې ده او سور حافظان یې ورکړل 19 حافظان او دې سره تقریبا 14 کو 14 د ناظرې والا ختمونو والا او 8 کسان د دورې والا دا په دې هلکانو اوس تقسیم کړي چې یو طالب له څومره خرچه ورسېدله سوچ وکړئ عزیزانو دارنګه روان کله ته به خدای ډېر داسې سیوا نور طالبان حافظان کې نورونو مدارس سره تعاون کوئ مدرسې آبادې کوئ پاکستان به آباد وي انشاءالله که افغانستان ځان آبادول غواړي قرآن او علماو ته توجه ورکړي که عراق ځان کې امن راوستل غواړي حاکمان دې قرآن او سنت ته توجه وکړي که هر یو ملک ځان کې امن غواړي نو قرآن د امن کتاب دی سنت د امن خبرې دي دې ته توجه برابره کړي انشاءالله خدای به امن ور نصیب کړي یا رب العالمین خدای د حرمین شریفینو حفاظت فرمایي یا الله د یهودو جوړ شوي سازشونه الله ناکام کړي مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي خدای پاکستان کې کومې ډلې چې د نورو ملکونو دپاره کار کوي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله که قابل د هدایت نه خدای په خپل قهر تباه او برباد کړي یا الله نور داسې اسلامي ملکونه چې څومره دي او الله بدامني پکې خلق راولي د قرآن او سنت خلاف ورزي نه پکېږي الله امن او امان پکې اول راولي د قرآن او سنت دپاره فضا قایمه کړي خدای زموږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله